زما نوم ډاکټر صدیق الله دی. زه دلته پاکستاني انسټیټیوټ آف کمیونټي اپتالمالوجي کې ایز اسوسییټ پروفیسر کار کوم. دې ځل مونږه ورلډ سای ډے مناو کوو. دا په ټوله دنیا کې مناو کېږي او د دې مقصد دا وي چې سترګې مونږه حفاظت وکړو او دې دپاره د دې موضوع دې کار دپاره دی لو یور آی. مونږ د سترګې لو یعنی مینه به څنګه د سترګو سره کوو، دا مونږ په مختلفې طریقې سره، لکه مونږ د سترګې دوایانې شوې، د مونږ موبایل شول، د ماشومانو دپاره خاص کر چې هغې نه مونږ پروټیکشن وکړو. هغې مختلف لایټس دي چې هغه سترګې ته نقصان ورکوي او پرمننټ نقصان ورکوي. داسې تورو اوبه دي چې تورو اوبو مونږ بر وخت په خپل وخت باندې هغې تشخیص وکړو او هغې علاج وکړو، ځکه چې ځینې بیماریانې چې دي هغه بلکل د هغې یو ځل چې نظر ختم شي نو بیا واپس کېدی نه شي. داسې مونږ شوګر بیماري ده، د شوګر مریضانو ته مونږ دا هدایت دي او دا ریکویسټ دی هغې ته چې دی خپلې سترګې چې نن شوګر معلوم شي فورا د هغې چیک اپ وکړي او دوی ته دا ویل شي، دا هدایات دي چې دی هر کال د خپلو سترګو نظر خامخا چیک کوي که نظر یې ټیک ولی نه وي. داسې تورو اوبو دپاره چیک اپ کوي او خاص کر هغه خلک چې 40 سال عمر ته رسېدلي وي هغې ته ضرور دي چې هغه خپلې سترګې چیک اپ کوي. داسې ځینه بیمارۍ چې دي د عمر سره راځي چې هغې ته مونږ ایج ریلیټډ میکولر ډیجنریشن وایو، نو هغې هم بار بار کتل پکار وي او هغې خاص علاج دی. هغې کې ځل مونږ مختلف ایکسپینسیو ټریټمنټ دی چې هغه مونږ ورته ایډوایس کوو. نو ایډوایس کولو دپاره چې دی بر وخت خپل تشخیص کوي، خپل معاینه کوي د سترګو. د دې سره ځینې خلک مختلف دوایانې چې ضرورت نه وي او هغه سختې دوایانې وي چې ته خاص کر مونږ لکه ارکیګولاب شو او سټیرایډ ورته وایي چې اننیسیسري خاص کر په ماشومانو کې زیات ځینې خلک دغسې استعمالوي چې هغه مختلفې بیماریانې او خاص کر نظر د ماشومانو ډېر زیات کم کړي چې ته مونږ بیا نورې سترګې لکه سریلانکا نه چې راځي یا امریکې نه راځي یا مختلفو ملکونو نه مونږ راوړو نو هغه بیا ورته لګي. نو هغې بچ کولو دپاره چې هغه داسې دوایانې نه استعمالوي چې څوک پرې مستند سترګو ډاکټر هغه لیکلي